بسم الله الرحمن الرحیم پا فصل نمبر 3 کې د نفی تاکید بلن بیان شو، د معروف او د مجهول دواړه گردانونه بیان شو. اوس دا نفی جهت بلم دواړه گردانونه د معروف او د مجهول دا بیانېږي. څنګه چې لن دا په فعل مضارع باندې داخليږي، همدغه شان لم دا هم په فعل مضارع باندې داخليږي. او لم چې دی نو دا د فعل مضارع په لفظ کې هم عمل کوي او په معنا کې هم عمل کوي. د لم عمل دا فعل مضارع په لفظ کې دا دی چې د فعل مضارع کمی 15 صيغې دي چې په هغه کې آخر کې پیش راځي، نو د لم د راتلو نه بعد په دغه 15 صيغو کې په آخر کې جزم راځي، لکه يفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل. د لم دراتلون بعد بویلی کیږي لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل. او کچرته کې په دې 15 صيغو کې په آخري حرف باندې پیش نوي، بلکې د دې لام کلمه دا حرف علت وي، لکه يدعو، يخشى او يرمي. په دې دروانو صيغو کې په آخري حرف باندې پیش نشتا، بلکې آخري حرف چې دی نو هغه حرف علت دی. نو د لم دراتلون بعد با دغه حرف علت غرزیږي، لکه يدعو، تدعو، تدعو، ادعو، ندعو. د لم دراتلون بعد به ولري شي او ویل کېږي به لم يدعو، لم تدعو، لم تدعو، لم ادعو، لم ندعو. همدغه شانتي يخشى، تخشى، تخشى، اخشى، نخشى. په دې کې به د لم دراتلون بعد الف لري شي او ویل کېږي ولم یخشى، لم تخشى، لم تخشى، لم اخشى، لم نخشى. او همدغه شان په يرمي کې آخر کې یا ده، نو د لم دراتلون بعد به دا یا حذف شي او ویل کېږي ولم يرمي، لم ترمي، لم ترمي، لم ارمي، لم نرمي. او د دې 15 صيغو نه علاوه چې کوم اوه صيغې دي او په هغې کې نون اعرابي راځي په آخر کې، نو د لم دراتلون بعد هغه نون اعرابي غورځيږي. او اوه صيغې چې کومو کې نون اعرابي راځي نو هغه دا دی يفعلان، تفعلان، 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 يفعلون، تفعلون، تفعلين. د لم دراتلون بعد به ویل کېږي لم يفعلا، لم تفعلا، لم تفعلا، لم تفعلا، لم يفعلوا، لم تفعلوا، لم تفعلي. او دو صيغې داسې دي د جمع مؤنث غائب او حاضر چې د لم دراتلون بعد پدې کې اس عمل په لفظ کې نه کیږي، او پدې کې چې آخر کې کم نون دی دا نون د جمع مؤنث ته او دا صيغه مبني دي، پدې وجه پدې کې لم لفظي تور عمل نه کوي. نو د لم دراتلون بعد هم يفعلن او تفعلن هم دغه شان ویل کیږي چې لم يفعلن او لم تفعلن. دا د لم لفظي عمل دی، او په معنا کې چې لم کم عمل کوي نو هغه دا دی چې لم د مثبت نه منفي جوړي، یعنی فعل مضارع مثبت چې د هغه معنا مثبت وي، د لم دراتلون بعد دغه مثبت معنا په منفي کې بدل شي. او دویمه د فعل مضارع په معنا کې یا حال وي یا استقبال وي، لیکن د لم دراتلون بعد دا حال او استقبال دواړه ختم شي او فعل مضارع د لم د داخلي دون بعد په معنا د ماضی سره وګرځي. نو معنوي عمل ادا دی چې مثبت نه منفي جوړي او د حال او د استقبال نه ماضی جوړي. گردان داسې د بحث نفی جهت بلم در فعل مستقبل معروف لم يفعل نہیں کیا اس ایک مرد نے کار ان کا آغا یو سڑی. صیغہ واحد مذکر غائب بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف لم یفعلا کار ان کا آغا دو سڑو. صیغہ تثنیہ مذکر غائب بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف لم یفعلو کار ان کا آغا طول سڑو. صیغہ جمع مذکر غائب بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف لم تفعل کار ان کا آغا یو خزی. صيغه واحد مؤنث غائب بحث نفي جهت بلم در فعل مستقبل معروف لم تفعلا کارونک اغا دو خزو. صيغه تثنیه مؤنث غائب بحث نفي جهت بلم در فعل مستقبل معروف لم يفعلنا
کار اونک اغا طولو خذو صیغه جمع مؤنث غائب بحث نفی جهت بلم در فعل مستقبل معروف لم تفعل کار اونک تا یو سړی صیغه واحد مذکر حاضر بحث نفی جهت بلم در فعل مستقبل معروف لم تفعلا کار اونک تاسو دو سړو صیغه تثنیه مذکر حاضر بحث نفی جهت بلم در فعل مستقبل معروف لم تفعلوا کار اونک تاسو ټولو سړو صیغه جمع مذکر حاضر بحث نفی جهت بلم در فعل مستقبل معروف لم تفعلی کار اونک تا یوې ښځې صیغه واحد مؤنث حاضر بحث نفی جهت بلم در فعل مستقبل معروف لم تفعلا کار اونک تاسو دو ښځو صیغه تثنیه مؤنث حاضر بحث نفی جهت بلم در فعل مستقبل معروف لم تفعلنا کار اونک تاسو ټولو ښځو صیغه جمع مؤنث حاضر بحث نفی جهت بلم در فعل مستقبل معروف لم افعل کار اونک ما یو سړی یا ما یوې ښځې صیغه واحد مذکر و مؤنث متکلم بحث نفی جهت بلم در فعل مستقبل معروف لم نفعل کار اونک مونږ دو سړو یا دو ښځو یا ډیرو سړو یا ډیرو ښځو صیغه تثنیه و جمع مذکر و مؤنث متکلم بحث نفی جهت بلم در فعل مستقبل معروف د مجهول گردان دی لم یفعل کار اونکړی شو هغه یو سړی سره صیغه واحد مذکر غائب بحث نفی جهت بلم در فعل مستقبل مجهول لم یفعلا هغه دو سړو سره کار اونکړی شو لم یفعلو هغه ټولو سره لم تفعل هغه یوې ښځې سره لم تفعلا هغه دو ښځو سره لم یفعلنا هغه ټولو ښځو سره لم تفعل کار اونکړی شو تا یو سړي سره لم تفعلا تاسو دو سره لم تفعلو تاسو ټولو سره لم تفعلی تا یوې ښځې سره لم تفعلا تاسو دو ښځو سره لم تفعلنا تاسو ټولو ښځو سره لم افعل کار اونکړی شو ما یو سړي یا ما یوې ښځې سره لم نفعل کار اونکړی شو مونږ دو سړو یا دو ښځو یا ډیرو سړو یا ډیرو ښځو سره